چې دا سپین ږیري چې دي دا زموږ ستاسو دپاره سونې دي، دا د کور مشوران چې دي دا یو سونه ده. د سونې قدر څه وخت معلومیږي؟ د سونې قدر موږ تاسو ته زموږ ستاسو په معاشره کې په هغه وخت کې معلومیږي چې دغه سونه تر خاورو لاندې سوه، چې تر خاورو لاندې سوه، بیا اکا هم باندې زاړي، بیا د ماما زوی هم باندې زاړي، بیا اولاد هم باندې زاړي، بیا هغه خاورو ته ګانټه و دوې ناسي، بیا صرف موږ تاسو ته افسوس پاتې کېږي. نو د خدای دپاره ځوانانو ته دا خبره کوي چې په هر کور کې مشر وي، هغه د پلار په شکل باندې، هغه د نیکه په شکل باندې، هغه د اکا په شکل باندې، هغه د ماما په شکل باندې د دغو زرو د دې سونې قدر وکړي. چا چې د دغو سپین ږیرو، چا چې د دغو مشرانو قدر کړی دی، والله العظیم دا هغو د لمسیانو لا قدر شوی دی. د دې قدر خو پرېږده بیا بې زمن کوي، د دوی به هم قدر کېږي، د زمنو به هم قدر کېږي، د لمسیانو بیا لا قدر کېږي، چا چې د خپلو مشرانو خیال وساتي. لیکن زموږ ستاسو په معاشره کې له مشرانو سره کمه ګزاره کېږي. د مشرانو حال چیست دی؟ مشر د کور مزدور دی، مشر د کور مزدور دی. ډېر داسې کورونه شته چې په هغو کې ځوانان ناست دي، کاروبار نه کوي. پلار به اوس هم په سفر باندې، پلار به په اختر کې هم پر کور باندې نه وي، لیکن په کور کې ځوانان لري، هغه په چیش باندې اخته دي. له پلار سره موبایل نه وي، موبایل یې زده لا نه وي، موبایل وکې کولی لا نه سي، لیکن زوی یې د 400 روپۍ کیسټ صرف لګولی، د زوی سره یې د 500 روپو موبایل وي. دغه همت دغه موبایل چې ورسره یي دا هم د په خپلو لاسونو دي ګټلي، هغه یې هم د پلار له جایداده څه ورغلي. نو زموږ ستاسو سونې چې دي هغه څوک دي؟ هغه د کور مشران دي. د کور د مشرانو خیال وساتئ. کشرانو ته دغه خبره ده، دا دعوت دی چې کشران باید د مشرانو خبره ومني. مشر څه ورته وایي؟ مشر والله العظیم که په ده باندې بده پیرزوي، مشر به دا ورته وایي چې د ده آینده برابره کړي. هغه خپله آینده و ده ته بده معلومیږي، ځکه بیا د پلار خبره هم باندې بوج وي، د اکا خبره هم باندې بوج وي، د نیکه خبره هم باندې بوج وي. حتی داسې ملا هم لیدلی دي چې ډېر کسان په خپلو مشرانو باندې شرمېږي، خپل مشران و چاته شناخته کولی نه شي. ولې دی را ځوان کو، دی را غټ کو، دی د سیالي سړی کو، نن له ده سره موټرسایکل و موټر ده ورسره، نن دی د یو خبرې سړی جوړ شو. ته چې د خبرې سړی جوړ کړی، چا جوړ کړی؟ خو دغه مشر جوړ کړی، دغه مشر قرباني ورکړې ده، دغه ځان سړی کړی دی.